سپې ساتل ګناه ده. حدیث کې راځي څوک چې سپې ساتي د در عمل نه یو قرات، بل حدیث کې 2 قرات راغلي دي کمیږي روزانه، یومیه یو قرات یا دعا. بعض علما دې وایي چې په مکه کې نه 2 قرات او په مدینه کې یو قرات، ځکه د مکه حرم اوچت دی، د مدینه د حرم نه مدینه کې یو قرات کمیږي، مکه کې 2 قرات کمیږي. نو مقدس ځای کې ساتین او ډیر به کمیږي، او چې په بیکار ځای کې ساتین یو قرات به کمیږي. سپي ساتل ګناه ده. البته درې قسم سپي ساتل جایز دي. یو د کلب الماشیه، کلب الغنم، ګړي پیسې سړی ساتي. یو د کلب الحراسه، څوکۍ د پاره سړی ساتي، دشمنی د غر کې اوسېږي. یو د کلب السوید، د ښکار د پاره. د دې سپي په اړه کې درې وړ اقوال علماء لیکلي، یا د ښکار د پاره، یا د دوی د څوکیدارۍ د پاره، او یا د ګړو بيزو د پاره. ظاهر دا ده چې دا د څوکیدارۍ د پاره دی. دوی لاړل او چې کله په غار کې دی پناه واغستله، نو 300 کاله شمسی او 309 کال قمری. ځکه چې کله شمسی کالونه کله رواني، شمسی کالونه زیاتیږي، د شمسی کال سره سره پکې قمری کالونه زیاتیږي. په 100 کالو کې 3 کال زیاتیږي، 100 کالو کې 3 کال زیاتیږي، 300 سره به 9 کال زیات شو. بیا یو وخت راغی، الله رب العالمین را پاسول، ژوندي یې کړل. او چې کله راووتل نو دی خوړو خیال هم نو چې موږ څومره وخت تیر کړی دی. یو بل ته ویل چې څومره وخت هم تیر کړی، څوک یې ورځ، څوک یې دومره، خو یو بل نه وېرېدل. دا نوکان ډېر غټ شوي، دا ویښتې غټ شوي، ګیرې غټې شوي، برېتې غټ شوي. یو بل نه وېرېدل چې وخت هم لږ نه یې تیر کړی، ډېر وخت هم تیر کړی. معلومېږي دا خو کنفیوز چې دا څه چل شوی دی. خو بیا چونکې په دې یقین چې الله به زمونږ مدد کړی، شاید الله تعالی، ځکه موږ دا ګیرې او د لاسونو نوکان غټ کړي دي چې الله رضین موږ وساتي. هر څه چې وږي شوي دي او په خوب باندې سړی وږی کېږي. وایي چې لاړ شي بازار ته، څو خوراک مراک راوړئ. بازار ته چې لاړل، ویل ګورې خبرې نرمې کوی، څه نه هغه باچا نه خبر شي، په نصیب نه کي. هغه چې کله لاړل خوراک یې کله راوړو، نو چې کومې پیسې د ځان سره ویوړې، کومه کرنسي وه، نو 309 سال مخکینۍ کرنسي وه. 309 کال پاکستان دا 88 کاله وشول، 15 کاله، او کرنسي 100 ځل بدل شوې ده. نو هغه وخت کې به څومره بدل شوی وه. یو چې د کرنسۍ ته کتل او بیا د سړو د شکل شباهت ته کتل چې دا څه قسم حالت دی، غټ ویښتو، غټ نوکانو، او کرنسي د پخوا زمانې. سړی کلک نیولې، څوک یې خیر خدای پرې مې دی، یا نه پرې خو موږ ته به حل وی. بس هغه ورته چې ګوره زما حال پټ وساتئ، او موږ د دې باچا نه پټ شیو. ویل کوم باچا؟ ویل دی قیانوس 300 کاله مخکې مړی دی. ویل اوس څوک دی؟ نو ویل اوس بېدسوس باچا دی. بېدسوس دا یو باچا دی، او په دې جدي ژبه کې د بیډسس وایي، بیډسس باچا. نو بېدسوس یا بیډسس باچا چې دی، دا اوس، او دا خو موحد دی، مسلمان دی، عیسایت بیرته مطلب واپس د هغې تجدید کړی دی، اوس عیسایت مذهب دی، خلک پې عمل کوي، خوشحاله شوي دي. او تاسو پلانې دا خبر خور شوي چې 2 کسان دي ژوندي غایب شوي دي، پته نه لګي. بس ټول بازار کې خوشحالي او د اختر ورځ راغلی ده، هغه باچا لې بوتلی دي، او باچا دغه سره ملاقات کړی دی، دغه کارنامې وستایلې، او خلکو ته یو امید ښکارو چې ګوره دغه خلکو چې خپل ایمان محفوظ وساتو، که څوک خپل ایمان ساتل غواړي نو په یو غار کې هم ساتلی شي. دا هغوی له یو سبق وله ورکو. او د هغې نه پس وایي دوی واپس بیا تللي دي، دې وخت پورې الله تعالی ژوندي ساتلي وو، او واپس چې لاړل په دغه غار کې بیا مړه دي. هغه غار کې ځکه دوی ویل په دې ځای کې الله تعالی زموږ دین حفاظت کړی و، د باقي ژوند موږ په دې ځای کې تېروو، په هغه ځای کې بیا وفات شوي دي. او په هغه غار کې وایي الله تعالی داسې یو رعب اچولی، څوک هلته ورځي یې پرې راځي. معاویه صاحب د شام نه روان یو، پیر دې ځای له راښکاره شول، چې ورننوتل، بېرته راوتښتېدل، ملګري چې هره سړي باندې رعب راځي. دغه کسان دي.